أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسپدی دو آیاتونو کی ان الذين كفروا دا آیت نمبر 6 او آیت نمبر 7 ختم الله على قلوبهم. په دې دوه آیاتونو کې دا غدوی مډلې بیان کړي چې کوم په سورۃ الفاتحه کې کوم درې ډلې بیان شوي نو پای کې دوی مډله دا غي بیان کړي چې هغه مغضوب علیهم دي یعنی کافر دي. دا غي د دنیا او د آخرت حکم ذکر کړي. الله و ان الذين يقينا اغكسان كفروا چې کفر کړي دي د زد او د عناد د وجنا سواء علیهم برابر د فدیو باندې انذرتهم کتیری دیولرا ام لم تنذرهم او کنیری دیولرا لا یؤمنون نو دیو ایمان نراوړي نوس ایمان راوړي په الحال او نه پاینده کې ایمان راوړو ته تیار دي ځکه زد او عناد دی پکې. د کفرو کې مونږ ویل چې کفر کړي دي د زد او د عناد د وجنا ځکه دلته یو اشکال لازم چې د آیات نه خدا معلومه شوه چې کم کسان کافران دي هغې ته بیان کې او که نه کې دعوت ورکې او که نه ورکې نو هغې ایمان نه راوړي. نو سورة البقره خو په نزول کې 87 نمبر سورت دی 87یم. د دې نه وروستو ډېر سورتونه راغل دي نو چې ایمان نه راوړي نو د هغه وروستو سورتونو د نازلېدو د هغې څه مقصد شو. دویم دا اعتراض راځي چې ښکاره خبره ده چې د دې صورت د نزول نه وروستو ډېرو خلکو ایمان راوړی دی. نو الله رب العالمین دلته ولې وایي چې که دعوت ورکې او که نه ورکې خو ایمان نه راوړي حالان کې د دې صورت د نزول نه وروستو هم ډېرو خلکو ایمان راوړی دی. نو د هغې جواب هغه دا دی چې د کافر نه مراد هر کافر نه دی. د هر کافر باره کې الله رب العالمین دا نه دی ویلی چې کته دعوت ورکې او که نه ورکې خو ایمان نه راوړي که یری او که نه یری خو ایمان نه راوړي. د دې کافر نه مراد هغه کافر دی چې ستر الحق عنادن چې هغې حق پټ کړی دی د ضد او د عناد د وجې نه یا انکر الحق عنادن چې د حق نه انکار کړی دی د ضد د وجې نه زدي کافر دی. خو ته پته ده چې د نبی علیہ السلام په حق دی قرآن په حق دی د مسلمانان په حق دی خو ضد او عناد دی پکې نو د زد او د عناد د وجه نه دی کافر شوی دی نو دی راه راست نه راځي دی زدي دی نو د ایمان نه راوړي. خلک یو متل کوي وایي یو سړی هغه اوده دی نو که ته یې رایخې نو رایخ به شي ځکه حقیقت کې اوده دی چې ته یې رایخې رایخ به شي خو یو کس اوده نه دی او ځان یې په زور اوده کړی دی نو ته هغه ته ډېرې چغې ووهه هغه رایخوه خو هغه خو اوده نه دی ځان په زور د کړی دی نو هغه چرته رایخولی شي. نو دې کافر هم د ضد او د عناد د وجې نه ځان کافر کړی دی څه داسې نه ده چې د جهالت د وجې نه کافر دی نه د ضد د وجې نه کافر دی نو ځکه دله دعوت هیڅ فایده نه ورکوي. دویم جواب دا دی چې دا د یو مخصوص قوم په باره کې د آیات راغلی دی چې الله رب العالمین ته پته وه چې دوی ایمان نه راوړي لکه ابو جهل شو ابو لهب شو وغیره داسې کافران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې وو. نو الله رب العالمین د دې باره کې وایي هغه کسان چې کفر یې کړی د ضد او د عناد د وجې نه برابره ده په دیو باندې که ته یری او که نه یری خو دوی ایمان نه راوړي. ختم الله ځکه چې مهر لګولی دی الله تعالی علی قلوبهم د دیو په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دیو په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او د دیو په سترګو باندې غشاوتن یو قسم لپردی دي یو قسم پردی دي چې هغه پردی هر څوک نینی هغه پردی دیو ته حق د دیو نه پناه کړی دی. وعلى ابصارهم د دیو په سترګو باندې غشاوتن یو قسم لپردی دي ولهم عذاب عظیم او د دیو د پاره دی لوی عذاب. الله رب العالمین وی دیو ایمان ځکه نه راوړي چې الله د دیو په زړونو باندې او د دیو په غوږونو باندې مهر لګول دی او په سترګو باندې ول الله پردې راوستي دي. دلته مې اشکال لازم چې الله رب العالمین د دیو د فهم اسباب بند کړه
د پوی چې کوم اسباب دي کنه زړه باندې خلک پوی حاصلوي په غوږونو باندې اوري او په سترګو باندې نو چې په سترګو یې ویني په غوږونو یې واوري نو زړه ته خبره کوزه شي نو زړه چې قبول کی نو فهم انسان ته میلاو شي انسان په هغې باندې پوی شي نو چې الله ولا د فهم اسباب بند کړه په زړه یې ولا مهر ولګه غوږونه یې ورله په هغې ولا پردې راوستلې په سترګو یې ورله پردې راوستلې غوږونه یې ورله بند کړه نو د دې نقصان خو اوس نه دی دا خو په الله راوسته الله ولا بند کړه نو بیا ولا الله رب العالمین سزا ولې ورکوي نو د هغې جواب دا دی چې ګوره اصل کې الله رب العالمین د ځینو ګناهونو سزاګانې الله مقرر کړي چې د دې دا سزا ده د ګناهونو کې الله رب العالمین ځینې سزا داسې مقرر کړي چې په هغې سره الله رب العالمین انسان د هغه نه هدایت اخلي نو د دې داسې مثال دی لکه زهرو کې الله رب العالمین یو اثر ښودی دی زهرو کې الله دا اثر ښودی دی چې څوک دا وڅکي نو هغه مړ کېږي چې زهر چا وڅکل نو مړ کېږي اثر پکې الله رب العالمین ایښی دی اوس یو سړی راولګي او دا زهر وڅکي په ناپوهۍ سره یا په غلطۍ سره ناپوهه دی یا په غلطۍ سره یا قصدن عمدن که په هرې طریقې سره دا زهر وڅکي ناپوهه دی یا په غلطۍ سره پته ورته نه وه چې دا زهر دی یا قصدن عمدن یې وڅکل نو په هر صورت کې دغه انسان دا زهر په هغه باندې اثر کوي پای کې الله اثر ایښودی دغه انسان په دې سره مړ کېږي نو هېڅوک هم دا نه وایي چې الله رب العالمین د دې سړي سره ظلم وکړه دنه خو په غلطۍ کې د دا زهر څکلي په ناپوهۍ سره یې زهر څکلي او دا ولې چې کوم الله رب العالمین ولې مړ کړه نه بلکې هر یو کس وایي چې دې انسان د ځان سره ظلم وکړه ځان سره یې زیاتې وکړه زهر یې وڅکل او ځان یې مړ کړه دقه شان په ګناه کې الله رب العالمین یو اثر ایښودی دی چې انسان د هدایت نه محرومه کیږي نو دې ګناهګار د ځان سره زیاتې وکړه د ده په دې غوږونو باندې چې پردې راغلی دي د دې په دې سترګو باندې چې پردې راغلی دي مهر د دې په زړه باندې او په غوږونو باندې لګېدل دی دا د ده د ګناهونو د وجې نه ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان ګناه وکړي نو د ده په دې زړه باندې د مسلمان دا زړه تک سپیني او کله چې انسان کم یو انسان پیدا کیږي نو دا په دین اسلام باندې پیدا کیږي زړه یې تک سپیني خو چې کله دی ګناه وکړي یو ګناه یې وکړه نو د ده په زړه باندې تور داغ وشي بیا که د توبه ویستله نو دا تور داغ د وران شي زړه یې بیرته سپین شي خو که چېرته د دا ګناه وکړله او توبه یې وینستله او بیا بله ګناه پسې کوي بیا پسې بله کوي نو د ده دا زړه د دې ګناهونو په وجه باندې دا زړه د دې تورو داغونو نه د تورو ټاکو نه ډک شي نو چې کله دا ډک شي نو په دې باندې الله رب العالمین بیا مهر وایي دا مهر د انسان په خپله په ځان باندې د خپلو ګناهونو په وجه باندې وهل دی الله ورسره څه ظلم نه دی کړی الله چې دا مهر لګوي نو داسې فورا نه لګوي الله له مهلت ورکړي خو د انسان ګناهونه کوي توبه نه وباسي نو الله رب العالمین بیا په دې باندې مهر ولګوي الله په دې ګناهونو کې دا اثر ایښودی دی نو دا د خپل عمل بدله ده دا ترجمه یو ځل بیا واورئ ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سواء علیهم برابر ده په دیو باندې انذرتهم که ته یېرې دیو لره ام لم تنذرهم که نه یېرې دیو لره لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي ختم الله ځکه چې مهر لګولی دی الله تعالی علی قلوبهم د دیو په زړونو باندې وعلى سمعهم د دیو په غوږونو باندې وعلى ابصارهم د دیو په سترګو باندې غشاوة یو قسم لپردی دی ولهم عذاب عظیم او د دیو دپاره عذاب دی ډیر لوی